الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر صدر محفل فیاض خان او زما د کې 66 نو قدردانو عزتمند مشرانو نن مونږ یو مقصد لپاره راغونډ شوي یو او مقصد زمونږ یو ډېر قدرمند یو ډېر عزتمند ورور جاوید خان کتوزی سابقه ایم پی ای چې هغه شورونه مونږ سره بس بعضې هغې باندې کور کې کله نا کله کیدې چې خفګان راځي نن هغوی مهرباني کړې ده زه تلومه کلي ته ورغلومه او ما ورته دعوت ورکړو چې خپل کور ته واپس راشي هغه ډېر په عزت سره مونږ هغه ته رخصت کړو او ویې چې بالکل چې تاسو راغلي نو زه ستاسو دا دعوت قبلوم نن د هغوی دوباره مونږ د عهد دپاره دواړه دلته مخامخ ولاړ یو چې زمونږ یو کور دی او یو مقصد دی او د دعاوې د شب قدر د پی کې 66 ملګري ټول دلته ناست دي زمونږ یو مقصد دی چې دا خپله علاقه خپل وطن خپله خاوره په ښه طریقې سره آباد او ودانه کړو او د هغې دپاره مشترکه مونږ جدوجهد وکړو هلې ځلې وکړو او په هغې کې جاوید خان د هغه ټول خاندان د هغه ټول ملګري چې هغه ډېر وسیع دي ډېر وسیع ملګري دي او د هغې ټولو به انشاءالله تعالی جاوید خان چې راغی نو هغه دا مونږ ګډون چې ټول ملګري راغلل او نور به هغوی د اوس نه واله تر الیکشنه پورې همدغه شانتې به هلې ځلې کوي او زمونږ به دا بنیادي مقصد وي چې زمونږ پی کې 66 او ان ای 24 چې کوم ته زه ولاړ یم چې مونږ کامیابي حاصله کړو انشاءالله تعالی کامیابي به حاصله کړو د دوی دا ټول سره ډېر مونږ ته تقویت میلاو شو او انشاءالله تعالی همدغه شانتې د څو ورځو کې به نور هم زمونږ ملګري چې دي د هغه دی لوی لوی شخصیات هغه به هم مونږ سره شاملېږي دا الیکشن وروڼو دا ووایو چې یاره دا الیکشن اوسه پورې په دې هغې کې و چې یاره آیا الیکشن کېږي یا نه کېږي دا ټوله سلسله اوسه پورې روانه وه روزانه به شکوک و شبهات وو خو اوس هغه سلسله زما په خیال ختمه شوه زمونږ په هغې کې زمونږ په لحاظ سره الیکشن به اوس خامخا په 8 تاریخ کېږي په دې کې دویمه خبره نشته نه شک و شبهات شته الیکشن په تیر الیکشن هم تاسو لیدلو او هغې کې چې کوم طریقې سره یو خاص سیاسي پارټۍ ته تقویت ورکړو او په دې لحاظ سره هغې په حکومت کې راوستي وو چې یاره دې سره به د ملک صورتحال ښه شي د ملک معیشت به ښه شي د ملک کې به ګرانی ختم شي ملک کې به بېروزګاري ختم شي او د ملک خارجه پالیسي به زموږ بهتر طرف ته روانه شي خو چا چې هغه روستی و دا یو څو کاله کې هغوی ته پخپله برځنده شو او نن هغوی چې د پاکستان تحریک انصاف والا چې لګیا دي وي چې یاره مونږ سره زیاتې کېږي
جاتې هغوی سره څه نه کېږي، د هغوی په خپله خپو باندې په خپله تبر والی دی. داسې هغه نشته په هر یو شي کې هغوی کو دا سمبل ورته میلاو نه شو، نو سمبل کو دوی خپل آئین د دوی د پارټۍ آئین کو هغې مطابق الیکشن کړی وی نو چا رکاولی نه شو. خو ما خپل آئین مطابق الیکشن ونه کړو نو لازمي خبره ده چې په هغې کې به دا نښه ورته تله نښه ترې لاړه. اوس در په در دی وي چې یاره مونږ نه نښه لاړه نښه خو تاسو صحیح الیکشن کړی وی نو دا سلسله به نه وه. خو د دوی خو دا خیال و چې څنګه د 2018 الیکشن دوی همدغه شانتې بغیر هلې ځلې کړی نه وي او بس چا په دې باندې الیکشن وګټه، دوی دا خیال چې هر څه موږ کولی شو. نو هغه سلسله خو اوس نشي کېدی. هغه 2018 والا سہولت چې دوی ته کوم میلاو یا هغه سہولتکار چې کوم وو هغوی اوس د دوی سره د دوی په حمایت کې نه دي. هغوی وایي چې ملک کې د الیکشن وشي چې څوک چا سره اکثریت دی هغه ته به حکومت میلاویږي. موږ هم دا غواړو چې د عوامو خواهشات مطابق چې عوام څوک غواړي هغه د خپل د اظهار رایې وکړي. امتحان دی د عوامو چې دې وخت کې د خلکو په دې باندې نظر ده چې آیا عوام به د هر یو حلقې خپل عوام دې ته ګوري چې یاره زموږ دا حلقه او زموږ دا علاقه به څنګه آبادېږي او څوک آبادولی شي. د هغې لپاره چې کوم پارټۍ ولاړ دي په دې میدان کې نو پکار دا دی چې د هغوی احتساب وشي چې چا د دې علاقې لپاره خدمت کړی دی، چا د دې علاقې د خلکو چې کوم مسلې وي هغه حل کړي دي او کومې پارټۍ چې نه دي کړي نو هغه عوامو ته پته ده. اوس صرف په دې باندې په نارو باندې خو بیا دوباره خلک ووټ په دغه لیاد سره به نه ورکړي. کېدای شي زموږ څه بچي نوجوانان اوس هم په دې هغې کې دي چې یاره هو زموږ خان چې دی هغه به د امریکې سره جنګ وکړي، په هغې سره به په جګړه راشي او هغه خو امریکې سره جنګ کوي او دلته اسټیبلیشمنټ سره جنګ کوي. بھئی تاسو خپل حالاتو ته وګورئ. مونږ خو په دې باندې هغه کوو چې یاره دې ملک کې دغې پارټۍ په دې 4.5 کاله په مرکز کې او 9 کاله په دې صوبه کې حکومت وکړ. دوی د عوامو لپاره څه کړي؟ خو صرف په نارو باندې ووټ یې نه هو، بیا خو د هغوی خپله خوښه ده. خو کو د علاقې د آبادۍ د علاقې د ترقۍ لپاره ووټ یې نو بیا کم از کم دا دومره کاله ضایع شو چې اوس نور مونږه وروستو پاتې نه شو. زمونږ ډېرې مسلې دي، د بجلی مسله شته، د روزګار مسله شته، مهنګۍ داسې ده چې د هغې هر یو کور ته متاثر شوی دی. دغسې د روزګار مسلې دي. دا مسلې څنګه چې دا اوس دومره وخت تېر شو او دا حل نه شوی او دغه شانته کو دا ګراني هغه او صرف په نارو باندې مونږ ووټونه ورکوو نو دا خو د ملک په دې طریقې سره نه آبادېږي. د هغې لپاره د آبادۍ لپاره ضروري ده چې مونږ صحیح منتخب نمایندګان منتخب کړو او انشاءالله تعالی دې ځله مونږ د قومي وطن پارټۍ ډېر هر حلقې کې نوجوانان ودرولی دي او د علاقې لپاره به هغوی خدمت کوي. د هغوی خدمت شته او انشاءالله تعالی آینده به هم هغوی خدمت کوي. الیاس خان د PK 66 نه د قومي وطن پارټۍ امیدوار دی او ستاسو د ټولو مرکور په هغې سره تعاون سره به انشاءالله تعالی دا هلې ځلې به ورځ په ورځ زیاتېږي او انشاءالله تعالی زمونږ دا امید دی
چې دلته به کامیابي د قومي وطن پارټۍ نور زما به دا ښکاري چې زموږ جرنلسټ صاحبان هم راغلي د هغوی مشهور یم د هغوی کو څه سوالات دي او څه هغوی نو د ملکي هغې باندې زه به په هغې باندې خبرې وکړم زما خو دې وخت کې جاوید خان ته په خیر علی ویلو او د هغه چې کوم یو حیثیت او یو شخصیت دی د هغوی خپل د هغې مونږ ته به دې سره ډېر تقویت میلو شي او انشاءالله تعالی دا ورورولي او دا چې کوم نن دا کومه فیصله وشوه د دې به ډېر ښه اثرات په ټول چارسدې کې او خصوصا په N24 کې د دې اثرات په ډېر واضح او مونږ ته به د دې نه ډېر تقویت میلاویږي نو زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم د هغوی ملګرو ټوله ډېره شکریه ادا کوم ایک طرف یہ انتخابات ہو رہے ہیں دوسری طرف ہمارے صوبے میں